حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي ګوره د لوی علماء کرام دي دا ژوندي دي د دې زیارتونه وکړي مونږ چې کوم بزرګ مړ شي قبر له زیارت لزو خو چې کوم بزرګ ژوندی دی د هغه د مخ د زیارت لنزو دا مونږ کې فرق دی یو غریب سړی ته په ژوند باندې د کپړې ضرورت نه ورکو چې مړ شي عزتمندو د سرو زرو کفن مولا ورکو دا زمونږ بے انصافیانی د خپل علماو قدر کوي د عالمانو مخ ته قتل ثواب لري او دغه عالمان به دی پیژني د قیامت پر ورځ شفاعت کوي نو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب رحمت الله دا په دی وخت کې د دنیا په سطح باندې لوی عالم دی د ملک په سطح نه د دنیا په سطح باندې د دې علماو قدر وکي حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب لیکلي دي رحمت دامت برکاتهم العالیه الله دې زندگی کې خیر او برکت واچي چې یو ځل زجاز کې ناسو مو یو ملګری سره مې غب شپ لګول نو یو بل سره ډیر فیشو غب شپ مو سره ولګو دې دوران کې څو خوراک سامان رااله نو هغه په غس لاس باندې خوراک کو نو ما ورته ویلي چې ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه په خلاص باندې د خوراک کولو ده نو په غس لاس په ځای باندې په خلاص باندې خوراک وکا غب شپ مې وسره وای هغه دا خبره مایند کړه او ډیر زیات رنگ بدل شو ما ته چې تاسو د دې مولیانو د وړو وړو خبرو د وجه نه مونږ ترقی نه کوو وړو وړو خبرو پسې تاسو لګیدلی ته وګور امریکای څومره ترقی وکړه فرانس څومره ترقی وکړه فلانی ملک څومره ترقی وکړه وای ما ورته ویل چې ته خو ډیر وخت نه په دغه پردي ملک کې پروت او ته د هغوی په طریقو باندې عمل کې تاسو څومره ترقی وکړه ته خپله ترقی وکړه وای بیا سړی غلی شو ټول عمر دې د انګریزانو طریقې خپلې کړې ته ووایه تا پکې څومره ترقي وکړه هغوی خو کړې ده تا پکې څومره ترقي وکړه موږ غلام قوم یو غلام او غلام سړی کله ترقي نشي کول زمونږ خپل طور طریقې نشته زمونږ خپل ثقافت نشته زمونږ خپل کلتور نشته زمونږ خپل کلچر نشته شته خو موږ په هغې باندې عمل نه کوو پښتون سړی دی په خپل پکول شرمیږي په خپلو کپړو شرمیږي د انګریزانو په هغه لباس باندې چې په هغې کې د انسان ټول بدن واضح ښکاري په هغې نه شرمیږي او غلام قوم چرته هم عزتمندو ترقي نشي کولی تاسو لاړ شئ چاینا ته هغوی انګریزي نه وایي او هغوی ته وایي انګریزي موږ له په دې سیز باندې ولیکه دله نه لیکي وایي چاینیز ژبه به لیکي څومره ترقي وکړه نن ته امریکا یې د هغې نه یریږي زمونږ نه نه یریږي ځکه موږ غلامان یو غلام قوم نو مور دل تاسو مر ترقی وکړه بس سړی غلی شو او بیا مور ته ګوره د ترقی د پاره د هر چا د پاره الله خپلې طریقې جوړې کړي د هغوی د ترقی د پاره دغه څیزونه دي زمونږ د ترقی د پاره د الله دین او د پیغمبر سنت طریقې دي د نبی علیہ السلام زمانه کې د صحابه کرامو زمانه کې هیڅ ساينس او ټیکنالوژي نه و هیڅ ترقی نه و او عزتمندو د سرو زرو به د هغوی په کورونو کې داسې د ډیران په شان باندې پراته او چاندي به عزتمندو زنګ به ونیول خره به د پاسه ګرځول دومره ترقي کړې وه دنیاوي لحاظ سره او څه د سنت طریقو پابندۍ د وجې او د دین د پابندۍ د وجې وایي مورتل د هر قوم د پاره خپلې طریقې دي هغوی د فسق و فجور لاره اختیاره کړې امریکې والا چې ګناه کوه بدکاری کوا چې څه دې خوښوي هغه کوه هله به ترقي کې مونږ یو نه که مونږ سره د دنیا ټول مال موجود دي خو مونږ پکې چې کوم دی د پیغمبر د طریقې نه خلافي مونږ دې ته حرام وایو او خپله نه وایو او هر ځای کې دغه طریقه نه وي وایي بیا مې ورته یو لطیفه واوروله دا په دې باندې چې د هر قوم د ترقۍ دپاره خپل اسباب او خپلې طریقې او یو علاقه وه په هغې کې یو هلک یا یو سړی اونې ته ختلی نو چې اونې ته وختلو واپس د راکوزېدلو طریقه وله نه ورتله بیا حیرانو چې څنګه به کوزېږم جو چغې او سورې شروع کړې هلکه راشئ ما بچ کوي نشم کوزېدی نشم کوزېدی هلکه چې چېرته نه کار هلته څه کار او مامه شمېره درګډې هر ځای ته نه ورتلک پکار دی چې په کوم څیز نه پوهېږي هغې کې کار مه لره نو بهرحال خلک راټول شو یو قسم په چل نه پوهېدلو سادهګانو کلیو چې دا به څنګه راکوزو اخره کې یو
یو کسو پکې هغه پکې لږ په خيارانو مشهور هغه زړه ته طریقه خیم کنه مال طریقه راځي ویسه طریقه ده وي تاسو یو رسۍ راوړی نور چل دل زکو چې رسۍ راوړله نو رسۍ داسې بره دغه ته گزار کړله اونې ته هغه لکونی ولا ویل دا رسۍ د خپل املا نه تاو کا هغه رسۍ د خپل املا نه تاو کړله او د ګلاندې کسانو ته دارا کاږي اوس باندې په سکندونو کې لاندې راشي هغه کسانو چې هغه رسۍ راغله غرب چې زړې لاندې را پرې وته ورمېږي مات شو ملای ماته شو مړ شو ټولو کسانو هغه سړي ته ویل چې لکه دا دې څوک تا خو سړی مړ کو ویل یار دا طریقه خو ما په ډېرو خلکو باندې ټرای کړې وه چېرته یو قسم مړ نه نو به د ده به قسمتونو ویل کوم ځای کې دې ټرای کړې ده وایي څو ځله کویانو ته خلک پرېوتي دي ما رسۍ راغستې ده او رسۍ مې وله ورکړې ده او هغه د ملا نه تاوه کړې ده او چې ما راښکلی دی ښه صحیح سلامت راوتی دی نن پیله ځل چې کوم دی پیله چانس کې دا کار وشو چې دا سړی مړ شو هغه د کوی والا د راویستلو طریقه د اونې د خطلو والا طریقه باندې چې کوم دی قیاس کړه چې دا دوانه طریقې دي دک کرنګي عزتمندو دغه خلق د انګريزانو طریقې مسلمانانو باندې قیاس کوي چې مسلمان به ترقی الګي چې دا شراب سکي مسلمان به ترقی الګي چې کولیام شراب خرڅيږي مسلمان به ترقی الګي چې دا به د لور نه تاسو نه کې چې سلیمات زی کې چرته زی دا به ال ترقی کوي جنې ته ازادي وي جنې نه به تاسو نه کې الګ نه به تاسو نه کې هر سړی ته مکمل اختیار دی که خنزیر خوري که شراب سکي که هر سکه نو ال به دا مسلمان ترقی کوي دوی د مسلمان ترقی په دې کې چې کم دی غني لکه څنګه چې د انګريزانو ترقی دا نو د دې مثال اقا دی چې د کوی په کومه طریقه کس راوځي یا نو هغه طریقه چې کم دی د اونې والا د پاره استعمال دا طریقه نه د عزتمندو د مسلمان د ترقی خپل اسباب خپل طریقې دي د کافرو د ترقی خپل اسباب خپل طریقې دي صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین صحابه کرام وبسمره د نبی اسلام طریقو سره مینا کول او چې نور قومونه ارسوي موږ په خپل پیغمبر طریقو باندې فخر کو دا زمونږ د پیغمبر طریقه ده او زمونږ پیغمبر د ټولو قومونو سردار دی او زمونږ د پیغمبر ټول دنیا د هغه د صداقت نه واقف دي موږ په خپل پیغمبر طریقو باندې فخر کو حضرت معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ یوزل اجمیانو سره روټي خوړله اجم زمونږ دي عام خلکو ته ویل کیږي عربو نه علاوه روټي خوړله نو عربو کې عزتمندو خصيفتونه ډیر زیاتی خاکساره خلک دي پس مکه وکینی دا روټي بخوري دا صفاتم باغوي کېشتا سخاوتم پکېشتا نو په دسترخوان باندې کیناستو دسترخوان باندې کیناستو معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ روټي خوړله نو د لاس نه یو نوړی پرې وتا نو چې د لاس نه نوړی پرې وتله نو واپس یې روچته کړله او صفای کړله او خوړلې نو بل صحابي سره ناستو داسې پسنګ یوالو ویل مکوه ویل دا کار دلته مکوه ویل ولی ویل د دې دا خلک دا کار بد ګڼي چې نوړی د نه پریوزي او واپس یې روچت کی نو دا خلک دا بد ګڼي معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ عجیب جمله ویلا وی ما التفتو الى کلام هذه الاعاجم وی زدا اجمیانو طریقې باندې نه پوهېږم او نور ته ګورم زما هیڅ پروا نشته چې دوی بد ګڼي که ښه ګڼي انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د پیغمبر نه اوریدلی دي کتلی دي اذا سقط لقمه احدکم فلیمت ما کان علیها من الاذى نبی اسلام چې چانه نوړی پریوزی په دې شر سره چې نقصانی سيزو سره ملاو شوی نه وي نو بیا ته هغه خورا او صفا کوي البته چانه سيز پریوتو او مضر سيزو سره ملګری شو یا یو انسان نه خوري هیڅ خبره نه ده دا فرض او واجب نه چې نوړی خامخا وخوره خو بیا عزتمندو هغه چرته پرندو ته گزار کا بل سته گزار کا خود دې طریقې باندې وا بد نه غني کې سړی نوړی روچته کړل او خوري دغه انګريزان خلک په ډبل روټو او عزتمندو په دې روټو باندې ګوتې اوچي او صفا کوي هغه ته چې کم دی تکبر کوي او اس پروا د چانه کوي موږ د پیغمبر د طریقې د وجنه کله نوړی روچته کوي خرو موږ ولې د چا پروا وکړو موږ نه پکار د چا پروا نو صحابه کرامو په سنت طریقو سره مینا کوړه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یوزل پلار روانو کسانو ته ویلي لک سات صبر وکي
هغه لږ سات ودرېدل صبر یې وکړو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ لږ سیټ ته شو او داسې کېناستو لکه قضای حاجت ته چې انسان کینی نو لږ سات پس زر را پاسېدو چا دې تپوس وکړو چې حضرت ته خو لږ سات لږ کېناستې واپس را پاسېدې او هلته دې څه قضای حاجت هم ونه کړه نو دا څه دپاره ته کېناستې هغه ویلې زه یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام سره روان وم دقه ځای کې نبي علیه السلام سټاپ شو ودرېدو او نبي علیه السلام قضای حاجت ته کېناستو ما چې دا ولیدلو ما ته مې خپل پاک پیغمبر را یاد شو ما ته مې خپل د پیغمبر طریقه را یاده شوه نو زه په ځان پوه نه شوم ما له تقاضا نه راتله ما ته قضای حاجت نو خو زه د پیغمبر د سنت د وجې نه دغلته لږ سات کېناستمه یو ځل په لاره باندې روانو سر یې داسې ټیټ کړو چا ته تپوس وکړو حضرت څه شی خو نشته تا سر ولې ټیټ کړو وایي زه یو ځل پیغمبر سره روان وم دلته یو ونه وه نبي علیه السلام چې دلته روان و سر یې ټیټ کړی و ټیک د نن ونه نشته خو ما نبي علیه السلام لیدلی و په دې ځای کې سر ښکته کړی و د هغه د اطاعت د وجې نه زه سر ښکته کوم نو بهرحال عزتمندو دا چونکې یو سوال راغلی و د سعودي عرب اکثرو کسانو د طرف نه زه ډېر تنګ کړی وم چې بهی دلته سنت طریقو باندې صورت اهتمام نه کوي نو دا یو بیان او دا نن قرآن او حدیث او دا واقعیت صرف په دې باندې چې موږ او تاسو له پکار دي د نبی علیه السلام سنت طریقو باندې عمل وکړو او سنت طریقو ته چې کم نه ګڼو ان شاء الله د نن نه پس به د سنتو اهتمام کوو که نه ان شاء الله الله دې موږ او تاسو ټول له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین